بسم الله الرحمن الرحیم. ټول کاتین کې تا ټول وردین کې تا سلامونه احترامات نیکې هیلې. زه دا نن میسج په یوه داسې ورځ یوه مسله په سوشل میډیا باندې لګیا دو چې د خدیوي او د مچخیلو کوم په منځ یوه مسله جوړه شوې وه. ډېر زیات تشدد پکې شوی او یو کس پکې وفات شوی یا ډېر پکې زخمي شوي یا وي د مچخیل کوم یو کس پکې وفات شوی و. بنیادي طور دا خبره ده چې زه لوړ وم د امریکا نه راغلم، ډېره چاره مو ته پته وي. زه وزیرستان ډېر پروګرامونه مو فکس کړي وي. زه راته ماک ترونه مو د یو ټرانسمیشن لاین د بجلۍ افتتاح کړه پاشه مو ته دا خبر راغله چې دا داسې واقع شوې وه. زه راغلم خپله چې نه کومې چاره ما وکړه مسلطان زه د ډي سي دفتر نه داسې خبر شو داسې یو کس فوتګیا پېښ شوي دو او څه زخمیون یاد دي. بهرحال صاحب خو مې الرېډي پروګرامونه وي په خدرخیله شي، په غزلمي شي، په محمدخیله شي، په امزونۍ شي، ځکه چې دا زرې مو ته پوتې وې. زه یې راغلم، مو دا اراده وه چې زه واپس وشم به د دې سره حکومت حاضري کړم، ځکه چې که ګړي زه دې له راغلم بیا دا پروګرامونه نه ختمېږي کېږي. بیا زه چې واپس راغلم ویرونو په لیاره مو ته دا پته ولګېده داسې نن د محمدخیل د کوم جرګه شوې د پاشه څو کسونه دا الزام ولګول چې مثال اعدام راسته وکني د خدیوي قوم سره چې دا کومه واقعه وشوه. بهرحال مو چې زه چې ورشم چې پښتنامه وکړم چې مثال په کوم دلیل باندې دا خبره کو زه ورغلم مچخیل قوم ته نظریه وکړه، فتح خان مو وکړه. ان بعد یو دوه مرګري پاره چې دا سرچک شول یو کس دا اعتراض وکړ چې راته مو ډېر بدل کړی دا بیا دا اعتراض وکړ چې مثال تو دې ته وسله ورکړې دو او زه دې خبره نه خبر وم، د واقع نه خبر وم، نو څه علم شته مو ته او مرګري ته مو دا وویل چې خوشحاله چې دا خبره ثابته کړي او اس کدا نه ثابته وي د وضاحت په کم از کم زه نه غواړم چې دومره غټ الزام مو په هټه مې وویل چې د کوم په مخ ته الزام پیش کړه که جرم مو باندې ثابت شي چې کوم جرم یا زه تیار یم ته مو سیاست کړی د پښتون قوم. زه په دومره کم لیول ته نارکیزه شوم، نه مې دا شی مو سیاسي تاریخ دا پته شوی ده، نه مې هېڅ دا اراده دو د پښتونه په نوم باندې سیاست که. خو دا بنیادي مسله دا دو چې دا کومه پروپاګنډا چې شوې دو دا ډېره پري پلان لاګي، ځکه چې دا خلک لوړل ازي کوي دا واقعه وشوه په ټایم یا مثال سیک نه وي حکومت آی ډونټ نو چې چېرې غلی و هغه نه بعده بیا دا ریسپانس چې مثال ډایرکټ بیا چلو په مو باندې الیګیشن وایي بیا چې مو هته پر محدود وایي بیا څه خبره خو پی ټي ایم باندې الیګیشن ولګوي. پی ټي ایم ته پیسې ځي په یو خبره د مو د ذات پر محدود دو تو یا د الیکشن بغض یا بل څه بغض ده تو مو متعلق مزین شي پی ټي ایم ته ویل ټارګټ کوي. پی ټي ایم ته په وسه زل شوي بیا پی ټي ایم ته په چې سوال شوي پاش بیا دا ناره ولګي چې مثال پی ټي ایم مردا بعد د رای جنټون دي د پلونکیشي جنټون دي نرته ونه ته پاته دو چې په پی ټي ایم باندې د رای جنټي الزام سیک لګوي. مخالفت په دا ویډیو چې د میسج یا ایکسپوز شوی دا پیغام بنیادي د کوم منسوباتو د خپل ایکسپوز شوی دو چې دا چا پلانټ کړی دو او په پی ټي ایم باندې د غا الزام سیک لګوي چې ته د رای جنټي ته د پلونکیشي جنټي. بهرحال زه یو خبره خالي کړم چې دا پوچار نو چې مثال خپل وړه ذاتي بغزینه او ذاتي مسایل نه مش د قومي مسله جوړه کی دا قوم ډېر تکلیف لیدلای دا ډېر مشکل لیدلای دا په خپل نه مې دا سوچ ته نه مې دا فکر شته په داسې سلسله چې باوجود د دې چې خدیوي کوم سره سره ورا ملاو یا او سم یاشت مخته خو مو په دا باندې اړ کړی نه دو. زه دا اصول کو ټوله ته چې خصوصا د محمدخیل قوم ته چې دا د شاه په ذاتي پروپاګاندا شمار سي عزت ذاتی بعد ذاتی بغض وي مو سره پوچار نه دو چې مثال هغه ته د قومیت رنګ ورکو یا د هغه خلک منسوبې کامیاب کو چې په منسوبات چې ټول ډرما شوي دو. زه بیا چې مثال هر قسم احتساب ته هر قسم او کوم خلک چې دا الزام لګولای دی هغه ته مختاولی دی هغه نه به مې ان شاء الله د خبره وضاحت وکړي. درنه مهرباني شکریہ.